निगार په وینو کې لت پت پروت و. نو په چاړو په ټوکیا په پیچکسو په دې شیدونو په د باندې ګزارونه شوي دي. نو دا بچی مې چې و ډېر باندې ګران و. مونږ حیران یو چې دا چا داسې کړی دا دومره ظلم څوک څاروي سره هم نه کوي. سار به نګار ته ډېر اوازونه ورکړي وو. سار به هغه تاله جواب نه درکړی چې کاکا بابا سوې سار دې اوازونه ورکړي وو. څه وچل وشو؟ 15 بچیان مې وو او 3 مې لورګانې وې 4. هېڅ نه هوا وبایده دی په ما ګران. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نامه د رب ذوالجلال چې ډېر بخښونکی او مهربانه ذات دی. زه یم قاري ګل رحمان او تاسو ګورئ کرایم سین ډیجیټل. قدرمنو پښتنو دا د تاکال یو سیمه ده د طبي بهاري کالونۍ سره جوخته. ګولې بابا زیارت هم دلته مشهور دی. بیګا نه بلکې سهار وختي یو ډېره افسوسناکه یو ډېره اندوهناکه یو داسې واقعه را پیښه شوې ده چې زموږ هغه کډوال وروڼه چې هغه افغانیان یادېږي. نګار د دې ځای اوسېدونکي 50 کاله په دې علاقه کې د تېر کړي وه. ویل کېږي داسې چې نامعلومه ملزمان راغلي دي هغه باندې د چاړو د چاقوانو ګزارونه شوي دي او حتی تر اوسه هغه باندې دا کوشش شوی چې هغه حلال کړی شوی هم دی. په سر هم پې ګزارونه شوي دي. دا واقعه څنګه را پیښه شوې ده د علاقې خلکو ته څنګه پته ولګېده دا کورنۍ دلته څومره وخت نه اوسېږي ډېر افسوسناکه واقعه ده. زه د خپلوانو سره رشتې دارانو سره خبرې کوم. السلام علیکم ورور. وعلیکم السلام. نګار سره څه چل شوی تاسو څه ولیده یار؟ سهار 5:30 بجې به وې داسې چې خلک دلته راغونډ شوي. مونږ ته هم رنګونه وشول چې هلکه نګار چا وژلی دی. چې مونږ واقع ځای ته راغلو دلته موږ ته وینه هم پرته وه. نګار په وینو کې لت پت پروت و. نو په چاړو په ټوکیا په پیچکسو په دې شیدونو په د باندې ګزارونه شوي دي په دې سر باندې په خوله باندې په د ځینې نیم حلال شوی کوشش شوی د حلالولو. نو نګار داسې ګډ وډ پروت ټول پلار یې هلته معذوره غریب بې حاله. نو داسې واقعه وه سهار چې رالو دا زموږ سترګو. نګار څو بنیادي طور باندې معذوره او څو د زموږ کتونکو ته دا ووایه چې هغه باندې لکه اخو چاته څه نقصان هم نه سو رسولی په ذهني طور هم ټیک نه وه په لاسونو په اوزارو هم هغه معذوره وه. لکه څه به چا سره هغې داسې بد کړي وو چې دا دومره بد ظلم یې ورسره کړی دی ورسره؟ نګار چې دی دا معذوره داسې و چې بېګا دته مونږ روټۍ مونږ ورکړې په خولې باندې خولې کې دې حده پورې که نه هغه باندې د فالج یو مرض و کې د مور له طرفه. نو هغه داسې چا سره لاس نه شو اچولی داسې یو هغې نه شو کولی که نه بې ضرره بې هغه دې محلې ته پته ده دې ټول تاکال ته پته ده چې نګار بې بدو سړی ده. نه چا سره بد کړي دي نه چا ته داسې نقصان رسولی تر اوسه پورې نه داسې څوک هغه دي که نه دلته پولیس به دې سره امداد کوو د دې کلي خلکو دې پلار ته به دا تو معذوره و پلار یې معذوره و دې کلي په دې شاوخوا ګاونډ کې به ګرځېدو روټۍ وظیفه به یې راوړله پلار به یې هم خوړه او ده به هم خوړله. مونږ حیران یو چې دا چا داسې کړی دا دومره ظلم څوک څاروي سره هم نه کوي. نګاه مور خو چې دا نګاه ماشومان ول د دوی مور وفات شوی هم د دغې مرض له وجې وفات شوی وه ځکه د مور له طرفه دوی کې دا مرض و دا معذوري دوی کې د مور له طرفه چې وخت تېرېږي دوی هماغومره کمزوري کېږي. نو هغه بل ورور یې و د روژې نه مخکې هغه مړ شو. یو د نه کشر ورور دی د نه یو مشر هغه د روژې نه مخکې مړ شو. یو د نه کشر دی هغه چې دا هغه غریب لیونی شوی و بیا اوس افغانستان ته تللی د هغه هېڅ پته نه لګي چې هغه مړ دی که ژوندی دی. قدرمنو پښتنو دا هغه میزوفه هغه په سترګو معذوره چې دا تاسو ګورئ لکه دا دومره مفلسي دا شاته دا کور تاسو ګورئ د غریبۍ دا کچه کور بیا دومره ظالمتوب دومره نارواتوب لکه موږ تاسو ته مخکې هم وویله چې لکه داسې خو مړه د فرعون په دور کې هم چېرته نه دي شوي. کاکا السلام علیکم. وعلیکم السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. 102 کلو سړی یم او د خدای په اسره باندې نور مې بچیان راغلل 9 بچیان وو 9 بچیانو نه مې اوس پاتې دي 3 او نور راغلل په حق باندې ورسېدل. نور دا بچی مې چې و ډېره باندې ګران و دا به مې چې کله به وږی شولم دا به مې یا کبابیانو ته روټۍ ته لېږه ترکاري به مې راته راوړه ډوډۍ به مې راته راوړه کله به مې د ارباب روډ ته لېږه. خو په دې باندې تاسو پاکستاني دي خدای نه خرابوي دې کورو دا مخکې شاته چې پراته دي ټول موږ سره مرسته کړې ده روټۍ راته راوړې ده ترکاري یې راته راوړې ده تر ننه پورې یې راوړي راته. نور د خدای سره د ګټې سړی نه لرم قام مقابل ټول نه دغه څو کسه پاتې دي. کاکا دا راته ووایه
ته خو کمزورې مې پاسېدې هم نشي نه څه سار به دې نګار ته ډېر اوازونه ورکړي وو سار به هغه تاله جواب نه درکړی چې کاکا بابا څه وې سار دې اوازونه ورکړي وو څه وچل شو ډېر هوازونه مې ورکړل هېڅ غږ یې نه کړو څنګه خبر شو چې هغه سره څه شوي دي هغه سره دا چې و چې یو بجه باندې دلته دې زه جګ شولم څه په 12 نیمو کې جګ شوم تشې مې وکړلې ناست وم دروازې خوله کې هلته دروازه وره کې ناست وم دلته مې مشر لور ده هغه هم راځي ګس بله تار مخې یایي هغه هم تشه وکړلې هغې چې داسې وکتل ایسته دیوالو باندې 2 کسه دي اوس راوړي ها په ور باندې راوړي نه په هغه دیوال هغه باندې شاته طرف باندې ټیک ده شاهي طرف نه اوس را باندې راوړي و دې همه ویل هله غله دي غله دي هله غله دي دې خاوند و خاوند و اوس ثانیه رانه کېنولی ده ها هغه را جګ شو دا بلچه یې واخېستله داسې موږ جګ شولو ونیږه زه پسې راووتم دې را وکاږلم دلته ناست وم و خان مجیده خان مجید وکس دا ما دا زوم داسې راغله او هغلته یې ولیده چې ګوري وینې پرې را روانې دي او دا خپله درې یې دا خېچې ده په ده باندې هواره کړې ده په خاورو کې پروت ده کاکا تا خو 102 کاله عمر دی دلته دې ډېر ښه په حیا ژوند وخت تېر کړی دی 50 کاله ما کور ته څوک درېدلي نه دي لکه اوس دا وایم چې لکه یو سړی وي چې نه مې توره ګناه نه مې سپینه ګناه نګاه خو په خپله هم معذوره و ډېر معذوفه و هغه به چاته څه نقصان رسولی و لکه والله که چاته به یوه دوه نه کوله یوه دوه به یې نه کوله خپل دغه شوکي و سګرټ به یې ډېر ویل او مه کوه زویه مه کوه بیا جمعې مانځه ته به یم بیولم راوستلی به یم او راسره ناست به م و بیا به ما ته ویلې ابا ویلې ډېر هېرېږې ډېر هېرېږې ته هېرېږه مه خدای باندې ځان سپاره دا نظر دې څنګه تللی و کاکا دې بچو پسې که د بیمارۍ د وجې نظر مې د بچو پسې تللی و بچو پسې تللی بیا رالم ګلبار کې په هغه وخت کې دا 15-16 کاله کېږي بچو پسې څنګه دا ورک و څنګه شوي ده مړه دي رانه په خپل مرګ باندې مړه دي یو ورانه غیب ده ورک ده ما ته خو د هغه یعقوب علیه السلام هغه دور یادېږي چې هغه نن یوسف علیه السلام ورک و تېنه هغه و تېنه په جړا ورپسې دغه شی و نن تا سره بیا داسې یو پېښه وشوه چې لکه د غم یو ډک اواز دی او نه غواړو چې داسې څه چېرته ظلم شوی چېرته ناروا شوی مونږ راځو هغه ځای له تاله دې الله تعالی صبر هم درکړي تاله دې زه حوصله هم درکوم الله دې جنتي کړي د موږ سره نه دې خدای مه کموه او خدای چې بیا دا لږ ښه ومه دې بچو پسې مې نظر هم راغی دا خو به یې ډېر خوارۍ سره راغټ کړی و که نه دا خو معذوره مو بیا هم تاسو ګران به و درته 15 بچیان مې وو او 3 مې لورګانې وې 4 نه واورو باندې دی په ما ګران نو هغه ګران سره داسې کار وشو چې لکه تا چا په سوچ ګمان کې هم نه راځي پرون دلته موجود و د ټول علاقې خلکو به لیدلو چا به ورسره مستي کوله چا به ورسره ګپ لګولو ستا ملاتړو تا ته به یې کدوکه خوراک راوړلو نن به هغه هم نه وي نه به یې ولا کوي بېګپه دا کورونه ماښامي کې درته راوړي دروغ درته دروغ دې ما تړل دي ما له دروغو نه له شیطانت نه له غیبت نه دې کارونه ټول نه توبه کاږلې ده که مې څوک مړ کوي رښتیا ورته وایم او که مې څوک نه مړ کوي رښتیا ورته وایم قدرمنو پښتنو دا زمونږ افغانان هغه کډوال رونه دي چې لکه دا دلته موږ سره په دې یو چم ګاونډ کې 50 کاله لکه دا د ژوند یو ډېره غټه حصه وي او دیو موږ سره دلته یو وخت تېر کړی دی دیو دلته په حیا عزت کې دا یو کچه کوټنۍ ده خو د بده مرګه چې لکه داسې خلک راشي او بیا داسې یو واقعه وکړي چې لکه دا په سترګو معذوره په خپو معذوره د هغه بچي چې کوم وژلی شوی هغه هم معذوره بیا داسې دومره فرعونیت دومره ظلم دومره ناروا یقینا دا د پولیس اعلی حکامو ته هم یو کیس یو چیلنج ودرېږي چې دا یو معمم ده چې دوی به دا تپوس کوي چې آخر د ده نه څه وړي هم نه دي د نه چېرته موبایل هم نه دی وړی څه پیسې هم ترې دي وړي خو د بده مرګه که څه دې وړم یا هغه کول دم نو بیا داسې په بد مرګ باندې دې ولې وژلو قدرمنو پښتنو دا واقعیات موږ ته یو سبق راکوي دا سبق موږ ته دې دپاره راکوي چې د یو بل سره ملاتړ اوسئ د یو بل د چغې اواز که د شپې اوري ډېر دروب مه سملئ د یو بل ملاتړ اوسئ د یو بل سره ودرېږئ یا یقینا دا زمونږ دا بعضې علاقې دا داسې دي لکه دا سمې ښار ناپرسان ظاهرېږي چې لکه دا داسې ځای دی لکه آباد ځای دی زه چې په دې لاره باندې راتلم ما دلته یو څو چیک پوسټ یې مو لیدې هغه مو لیدې کاکا مونږ خپله هم مطالبه کوو تا سره خپل تعزیت هم کوو الله تعالی دې د هر یو کور هر یو دغه داسې پیښو نه بچو ساتي یا
مونږ خپل امرونه او خويندې هغه لرو الله دې تعالی صبر درکړي پښتو دې خدای خوشاله کړي عمر دې خدای قدرمنو هغه کور تاسو له خیمه یو نظر د دې هغه غریبي هغه مفلسي تاسو ته خیمه باودین دی هغه کور تاسو ته خیمه د دې وراره دی په مسله دې باره کې زما کیمرمن بھائی تاسو دا کور دا غریبي دا مفلسي لکه پدې پسې کپدي کور باندې غل وروړي نو زه به وایم چې لکه دله بس ملو شي یار دا تور دا ډولچی او دا بالټي دا کچا کور پدې کې څه دي یار څه چلو لکه دا به دې کې هیڅ هم نه دي نگاه ما خو تاسو ته مخکې ویل چې هیڅ چا سره بد نه دي کړي نه داسې یو بد هغې کړی نه داسې ورسره سرمایه وکړه نه دا د دې خلکو په دې چندو باندې دا دوی آباد دي زمونږ د کتونکو ته دا کور وښیي چې دا وګوري چې دا خلک چې دا چا دا ظلم کړي کم از کم هغه ته هم دا پته ولګي چې یاره د شپې په دې کنډو ورته دوه کسان داسې راغلي شوي نو دوی ته لا پته لګېدلې ده چې په دې کنډو دې ته کسان راغلي شوي نو دوی ته لا پته لګېدلې چې نګار بار مړ دی نو داسې دوی ته پته هم نه د مرګ نه پس ته به په دې وروړي دي په دې باندې دلته کې راغلي دي دوی چې دا سرونه کتلي نو دوی چې کتلي دي نو دوی بیا تنانو لکه دوه تنانو سر راښکاره کړی نو تاسو دلته لیدلي دوه تنان راوړي نه نه دوی دا لورکۍ دا مشره لوري دوی هم دلته کې ورسره پروت هغوی کډه ځي افغانستان ته ګاډی په تورخم کې ولاړ دی نو دا دوه شپو دپاره د رش ډېر دی نو د یو شپه دوه ته دلته کې دوی راپراغلي مشره لورې ده او زوم یې دی نو دوی دلته کې پاتې کېږي هغوی بس روان دي کډې هلته کې ده نو هغه چې دا لورې راپاڅېدلې چې کتلي دا دوه کسان دي نو بس هغه پلار ته ویلي چې خاوند یې هم راپاڅولی چې د غله دي نور د باره نه دی خبر چې بار دوی کومه کسابي کوم فرغونیت کړې ده د انسان معنا به داسې کار ونه کړي چې څوک انسان یا هغه خو داسې کار ان شاء الله د ماښام ټیم دی او جرم خو کېږي به خو زه وایم الله تعالی خو د چا خون نه معاف کړي که نه بېشکه قاتلان چې هر څومره دغه شي دا لفظ دا قاتل چې دی دې نه الله تعالی هم نفرت کوي ویلی کېږي داسې چې دا څوک قتل کوي یا دغه کوي دا به ورځ د قیامت نه بلکې د دنیا د آخرې وخته پورې به دی په جهنم کې پروت وي الله تعالی دې مونږ داسې پېښو نه دغه کړي مونږ ته هغه هدایت نصیب کړي چې خلک د چا سره یو بل سره بلایو کړي یو بل چاله فایده ورکړي خدای که هر څوک به هر مذهب دی لکه که افغان هم وي هغه هم وي نو زما خو کم از کم مسلمان خو دی که نه یار لکه بیا خو ګورم چې لکه معذور هم دی هغه هم دی بیا د کور دا کچوالی دا غریبي دا مفلسي دا هم دغه یو کېږي الله تعالی تاسو ته صبر کړي او مونږ هم د دې چارواکو دا چې کوم زمونږ پولیس اعلی حکام دي انشاءالله امید لرم چې دا قاتلان به هم چې دی لکه پټ په نشي پاتې کېدی او ان شاء الله ان قریب به د ورځ راځي چې زه به تاسو ته خیم او دا زما په دې سکرین به تاسو ان شاء الله ګورئ ان شاء الله الله تاسو نه خرابوي او تاسو د امن دی الله په خپل دربار کې قبول کړي چې الله خوشاله